ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. نن د تاسو په خدمت کې د شپږمې سپارې خلاصه بیانومه. لکه څوړ چې په مخته سپارو کې کوم بحث شروع، دلته د یهود او د نصاراو د جرم بحث شروع ده چې هغه د دین دښمنان دي او د نبیانو دښمنان دي. حضرت عیسی علیه السلام د قتل دعوه دی کې دغسې تثلیث عقیده لري چې درې خدایونو عقیده لري، روح القدس، الله او عیسی علیه السلام. دا د دریو خدایونو دوی مختلف ذهنونه لري. الله تعالی په دوی باندې رد وکویه. مخته سورت مائده شروع کیږي. المائده یایي دسترخوان ته، کندرۍ ته یایي. عیسی علیه السلام له الله تعالی چې دعا کړې وه چې الله تعالی دسترخوان را نازله کړه، بیا الله تعالی دسترخوان را نازله کړی. د دې صورت نوم صورت مائده ده. په دې صورت کې د حلال او د حرامو ډېر تفصیلا ذکر کړی ده چې حلالو ته حلال ویایي، حرامو ته حرام ویایي. عهد و پیمان پوره کوي، واده چې له چا سره کوي هغه کول پالویه، خپل معاملات سم کوي. حرامو شیانو ذکر یې کړی ده. هغه وینه چې په حلال کې او وبهیږي، دم مسفوح، هغه وینه مرداړه ده، خنزیر مردار ده، او د غیر الله په نوم باندې چې هر شی حلال شي هغه مردار ده، د هغه خوراک ناروا ده. یو بله مسله ذکر کړه، که چیرې یو سړی ډېر زیات مجبوره وي او مړی نه وي، له لوږې مړ کېږي، نو حرامو چې د دغو مرداړو شیانو علاوه بل شی نه وي، محض دومره لږ خوړلی شي مردار شی چې دی ژوندی پې پاته شي، او دا خوراک پې د ژوندیوالي دپاره یي، د مزې دپاره بیا نه وي، د خوند دپاره بیا نه وي. مخته په دې صورت کې شپږمه سپاره کې د دین د تکمیل آیات ذکر ده چې الیوم اکملت لکم دینکم، چې نن د تاسې دین مکمل شو. نو دا د موږ او د تاسې دپاره یو ډېره غټه د خوشحالي خبره ده. قرآن مجید کې اصول ذکر دي، قرآن مجید کې اصول ذکر شوي دي، را روان نوي نوي مسایل الله تعالی د دې په باره کې موږ ته مجتهدین راکړو، دا نوي نوي مسلې به موږ ته هغه حل کوي. مخته په دې صورت کې د یهود او د نصاراو دعوه یې ذکر کړه او الله تعالی د هغه رد وکړو. دعوه دا ده چې یهود او نصارا یایي موږ د الله تعالی زمن یو او موږ د الله تعالی محبوبه یو، موږ الله پاک باندې ډېر زیات ګران یو. الله رب العزت د دې رد وکړي، ځکه چې معیار د الله تعالی په نسبت باندې د ګرانوالي، تقوا، نیکي او د عقایدو سموالی ده. لہذا یې تاسې دعوه باطله ده. موږ ته له دغه جا دا یو سبق، دا یو خبره په لاس راله چې محض په امیدونو باندې موږ او تاسو ته نه ده پکار چې غټ غټ امیدونه وتړو چې الله تعالی غفور رحیم ذات ته موږ به جنت ته ځو، او الله تعالی غفور رحیم ذات ته موږ په الله باندې ډېر ګران یو. موږ ته او تاسو ته پکار ده چې موږ او تاسو هم کوشش وکړو تقوا او د نیکي وال ژوند تیر کړو او خپل عقاید سم کړو. مخته حضرت آدم علیه السلام د دوه زمنو واقع ډېر تفصیلا بیان کړه. قابیل او د حضرت حابیل دا دواړه واقعه. حضرت آدم علیه السلام اول انسان و دنیا کې، اما حوا دا یا ښځه وه، نو له یو بطنه به یو زوی یو به لور پیدا کېدله. دا جوړه چې به پیدا کېدې، نو د دې جوړې سره چې کومه یوه خور به پیدا شوه، وروستی چې به کومه جوړه پیدا شوه، نو له هغه سره به یو خور پیدا شوه. د هغې خور روایت به دغه ورور ته و، او د دغه خور روایت به دا بل ورور ته و، دا بلې جوړې ورور ته. به هر حال ډېر تفصیلا باندې واقع ذکر کړه. بیا مخته د دغه شي ذکر ده چې یو غل ده، یو ډاکو ده. غل چې ده د هغه احکام هم ذکر دي، او د ډاکو ته پکار دی زنده یا کې پانسۍ ورکړي. او دغسې د غل مختلف احکام دي چې لاس او پښه یا مخالف سمت چې ورپرې کوي. دا د دغه شي دپاره شریعت دا بیان کړي دي چې له دې دنیا جرمونه ګډ ختم شي. اسلامي قوانین یې بیان کړي دي، حدود یې بیان کړي دي الله تعالی. مخته الله رب العزت په دې سپاره کې د قرآن فضیلت په نورو کتابو باندې بیان کړی ده. دا خبره کافي وه چې قرآن فضیلت په نورو کتابو باندې ده. د افضلیت یو اهمه وجه دا ده چې په قرآن مجید کې عقاید، عبادات
اخلاقیات، معاشرات، معاملات، دا 5 شیان ذکر سوي دي. په نورو کتابو کې دغه 5 شیان نه دي ذکر سوي. مخته د کافرانو باره کې الله تعالی بیان کړی ده چې دا هیڅ کلم د تاسې مخلص دوستان نسي جوړېدلی، لهذا له دوی سره د زړه دوستي مه ساتئ او تاسې ته پکار ده چې تاسې له خپل دینه سره مخلص سئ. که نه الله تعالی د موږ مسلمانۍ ته محتاجه نه ده، موږ د الله رب العزت الوهیت ته محتاج یو. که نه الله تعالی به د موږ ځای باندې نور ډول مخلوق راوړي چې هغه به په الله باندې هم ګران او دوی به له الله سره مینه وي، الله به له هغو مخلوقه سره مینه وي او هغه به جهاد هم کې د الله په لاره باندې به هم رهي. په اخر کې الله رب العزت دا بیان وکړو چې تاسې دښمنان یهودیان هم دي، نصاره هم دي، خو په دې کې سختترین دښمن چې دي هغه یهودیان دي. نصاره د یهودیانو په نسبت باندې لږ نرم دي. دا د الله تعالی خبره ده او دا بالکل حق ده، برحقه ده. له موږ چې کله به هم دوی نشي راځي د موږ دوستي باندې، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره فرمان ده په قرآن مجید کې، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. دا به هېڅکله هم له تا چې نشي راځي تر دې پورې چې ته یهودي یا عیسایي سې، بیا به له تا راضي کېږي او دغه کېدلی نشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودي یا عیسایي جوړ شي. الله تعالی دې وکړي چې موږ د نبی علیه صلات وسلام رښتوني امتیان جوړ شو او د هغه په نقش قدم باندې او د الله په قوانینو باندې د تللو توفیق را نصیب کړي.